बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गानो कतुनको द प्रोग्राम बल जाविया सरा ज़ीम सियार अली शाह और प्रोग्राम के मां सरा द हमेश पशान मरगरत्या कई द तजियो तबसरो द पारा हसन खान सेब ता समझी हर कले वायु रुमने लग मौजू बाने खबरों को इंट्रोड्यूस पे कुछ आगा द खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत द नेप्रा लख्वा चिकम 27 काला द बिजली मंसूबों पर अड़ा यो मुजवज़ा प्लान द नेप्रा आगे मुस्तरद कड़ो दغه باندې د خیبر پختونخوا حکومت پرنګ د سند او بلوچستان حکومتونو اعتراضاتو هغه پلان کې چې کوم دی نو غټ اعتراض خیبر پختونخوا صوبې ته داو چې دلته کې زمونږ کومې د هایډل منصوبې دي نو دا چونکې 27 ساله منصوبه ده په دې کې چې کوم راتلونکي د پاکستان غټې منصوبې دي نو هغه سرکار شامل کړي په دې کې صوبې چې کومې منصوبې هغه پکې نوې شامل کړي دغه د خیبر پختونخوا د ټولو نه لوی اعتراض و دغه حوالې سره بیا خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د انرژي لپاره چې کوم د خیبر پختونخوا وزیر اعلی مشیر دی حمایت خان هغه هم د حوالې سرکار کړي حسن صاحب تاسو سره ډایرکټ په موضوع باندې راشو مونږ په تیر ورځ خبره وکړه تیر پروګرام کې مونږ خبره کړې وه سرسري چې دغه 20 کاله منصوبه ده په هغې کې د خیبر پختونخوا یو منصوبه نه وه شامل کړې شوې که وګورو تیر حکومت کې د خان صاحب وایي چې موږ 300 خو هغه وړې وړې منصوبې د پاور جنریشن یادولې او هغه به ډېر په نیشنل سطح باندې خرڅولې هغه هم پکې نه وي نور په دې خیبر پختونخوا صوبه کې د هایډل پاور جنریشن ډېره کیپاسټي ده ډېر لکه بجلی پیدا کولی شي ارزانه بجلی پیدا کولی شي نو هغه مسله اوس کوم ځای کې د هغې غلطي څه وه لکه هغه پکې ولې نه وي شامل کړي دا یو ډېره عجیبه غونته کې خبره ده او ما په خیال سوري زیار خبره دا ده چې دې نه دا پته لګي چې په دې ملک باندې اوس هم د مافیاز کنټرول دی ګوره دې ملک چې کوم دی د آی پی پیز په شکل کې د رینټل پاور په شکل کې چې کوم دی د بلینز آف روپیز چې کوم دی هغه ویسټ شولې د غریبانانو دا ان ټي ډي سي چې ورته وایي نیشنل ټرانسمیشن ډسپیچ کمپني دا هغوی یو پروجیکټ تیار کړی دی 2047 یعنې 2020 نه د آی جي سیپ چې انټیګریټډ پاور انټیګریټډ جنریشن کیپاسټي ایکسپینشن پلان چې کوم دی د هغې په نوم باندې چېرې په دې 20 کاله کې به مونږه 1,20,000 1,10,000 چې کوم دی دا به مونږه میگا واټ بجلی پیدا کوم په دې 20 کاله کې چې هغه مونږه دغه دپاره اوس په دې کې دا ده چې په دې کې 50,000 چې کومه ده هغه دا په رینیویبل سورسز لکه مختلف انور نه یا دغه نه چې الټرنیټ انرژي سورسز هغې نه پکې دغه کېږي باقي چې کومه ده لکه دا 60,000 پلس چې ده دا به د آیل د ګیس او د کول نه پیدا کېږي اوس د دې نه وروستو چېرې مونږ دا ووایو چېرې د خیبر پختونخوا پکې ولې نه ده انکلوډ کړی یا دا 30,000 میگا واټ چې کوم زموږ سره دې ټایم کې لکه اسانۍ سره مونږ د هایډل په رننګ باندې په دغه باندې چې کوم نو پیدا کوي شو خو دې کې ته ګوره دې نه اندازه ولګوه چې د اوبو نه کومه بجلي پیدا کېږي دې ته ګرین پاور وایي دغه ګرین انرژي ورته وایي ځکه چې دا هایسټ کلین انرژي دې ته وایي چې دې سره په انوایرمنټ باندې معمولی فرق هم نه راځي نمبر 1 یو دا ګرینسټ ده یو د چیپسټ مطلب دا دی د ټولو نه ارزانه دغه ده او د کول ده د ټولو نه ګنده بجلی د کول د ټولو نه ګرانه د ګیس د آیل وغیره اوس دې نه دا پته لګي چې دی خلکو او په بله خبره ته دا کوم چې ته د اوبو هایډرو پاور پروجیکټ لګې په هغې کې 70% چې کوم دی ستا لوکل پروډکټ استعمالیږي لکه سیمنټ شو بجري شوه لیبر شو وغیره شو دا 15% چې کوم دی ستا اونلی امپورټ دغه دی پکې اوس د آیل د کول او دغه نه چې کوي نو 70% ستا امپورټ بیس دی ځکه چې هغې کې خو به ګیس بل دا د انپورټ کاسټ کنټینیوسلی به ته چې کوم دی لکه که هغه 10 کاله وي نو 10 کاله به ته انپورټ کاسټ چې کوم دی ځکه ته به شي امپورټ کې لکه ګیس تا سره نشته دی چې ته دغه به ته لکه الرېډي مونږ د قطر سره چې کوم دی ډېره ګرانه یو معاهده کړې ده 1200 MMCFT چې کوم دی مونږ دغه کړې ده ورسره د قطر سره د تیل به ته د بهر نه راغواړې کویله چې کومه ده هغه به ته د بهر نه راغواړې په اسانه خبرو باندې په ځان پوه کړو حسن صاحب نه هغه داسې دی چې لکه مونږ چې کوم د هایډل د اوبو نه بجلي پیدا کوو نه هغه دې ته په 70 روپۍ لکه 1 روپۍ نه 2 روپۍ د هغې کاسټ راځي بیا ښه جي
او دلته کې د دې راځي 20 روپے 18 نه 20 او 22 روپے کاسټ راځي لکه چې ایوریج واخلې دومره فرق دی او د دې مطلب دا دی چې چېرې دا دوی په اوبو کول ظاهره خبره ده په اوبو کې امپورټ نشته دی نور پکې څه هاي اینډ دغه نشته دی بیا پکې چې کوم دی انپورټ کاسټ چې کوم دی کنټینیوس نشته خو یو ځل دې چرخه ولګوله او بس هغه ټول لکه د توربېلې غم چلیږي او د جبڼه غم چلیږي هغه خبره ده اوس په دې کې لکه دا ټولو ته پته ده چې 2 ځایونه دي په پاکستان کې چې هلته کې هایډرو پاور چې کوم دی د هغې کپاسټي ډېره ده یو خیبر پښتونخوا بل کشمیر ګلګت بلتستان په دې علاقو کې چې کوم دی د اوبو ډېره زیاته دغه دی او د خیبر پښتونخوا چې کوم دی دې وخت کې چې لکه هغه ته دغه کړې ده مطلب فاینډ کړې دی دا 30,000 میگا واټ چې کوم دی دا بالکل ستا د اوبو د ځمکې د پاسه پرته ده لکه چې دا ته دغه کوي شي اوس دا چې کوم دی عجیبه کار دا 30,000 30,000 وخت کې د پاکستان ټوټل ډیمانډ چې کوم دی هغه 23,000 دا پرته ده ډایرکټ چې په دې کې لکه ستا پکې ډېر لکه اوس خیبر پښتونخوا 15 پروجیکټ شروع کړي دي واړه خو د خپل کپاسټي مطابق لکه اوس دوی دا مومند پروجیکټ شروع کوم دا دغه والا دا خیر دغه نه بار دی امیر باشا چې کوم دی دا خو د خیبر پښتونخوا نه بار دی تقریبا دیم پکې ځکه چې دغه پروجیکټ چې کوم دی پاور هاوس په خیبر پښتونخوا کې دغه کیږي پکې اوس دا د دې ته نیګلیجنس نشي ویلی دا چې کوم دی ټوټل یو سړی دا ملک خرڅوي لکه ته به ووایې په عمران خان ته سړی اریان شي چې باوجود د دې نه چې هغه وایي زه د مافیا خلاف او زه دا او دلته کې هم هغه مافیا چې کوم دی لګیا ده اوس هغې اوس دې کې ته یو بله خبره کوم ستا خیبر پښتونخوا چې کوم دی دې وخت کې مخکې خو ډېره وه او دې وخت کې 27 to 30% الیکټریسټي پروډیوس کوي اف د ټوټل باسکټ ټوټل باسکټ ته چې څومره راځي په دې کې 27 to 30% د خیبر پښتونخوا ده خو ته د په ان ټي ډي سي کې د خیبر پښتونخوا نماینده نشته په ووټ کې کوم چې لکه دا غون پلانینګ کوي لکه بجلی زه پیدا کوم او اختیار ستا سره دی لکه د هغې ډسپیچ د هغې ټرانسمیشن د هغې هر څه هغه ستا دغه شان هغه اداره ده کوم چې دا 27 ساله مجوزه پلان 27 ساله دا نیپرا نه دی کړی نیپرا از ریګولیټري باډي دا ان ټي ډي سي دا پروجیکټ 27 ساله پروجیکټ جوړ کړی دی چې په 27 سال کې به مونږه دا زمونږ انټیګریټډ انرژي ایکسپینشن پلان چې کوم دی هغه دا دی او په هغې کې دوی میکسیمم اوس هغې باندې خیبر پښتونخوا او دا دومره ټچ ایشو وه چې د خیبر پښتونخوا چیف منسټر محمود خان صاحب په خپله چې کله د دوی هیرنګ کېده په نیپرا کې هغه په خپله باندې سره د انرژي ایډوایزر چې کوم دی تاسو ته حمایت خان به پیژنئ یو خو ډېر زیات کمیټډ هم دی او ډېر زیات پوهه دی په دې څیزونو باندې هغوی دواړه په خپله رالل and chief minister took دغه هغه په خپله پاڅېده او په خپله یې په هغې کې پارټیسپیشن وکړو ځکه وایي چې دا خو لکه ښه بیا د دې نه پس هغه پرایم منسټر راتلی دی چې یار یو خو تاسو ډاکه لګوئ 500 ارب روپۍ مې د سره یو پرتي دي زما د نټ هایډل چې هغه د آیین د قانون د اخلاق د هر څه زما حق دی ځکه کونسل اف کامن انټرست یو ځل نه 3 ځله چې کوم د خیبر پښتونخوا د بجټ نیم بجټ دی هغې کونسل اف کامن انټرست 3 ځله کابینټ چې کوم دی دا دغه کړی دی دا چې کوم دی د هر یو دغه نه دا وتلی فورم نه دا اپرووډ پیسې دي فورم نه دا اپرووډ پیسې دي 500 اربه هغې باندې تا ناستې مال نه راکې د دې نه علاوه 120 ارب یعنې 6 ارب نورې چې دي هغه د مرکز سره زما د اوبو زما اوبه چې دي زما ته 8 میلیون ایکړ فیټ چې کوم دی زما حق دی زه استعمالوم 5 میلیون ایکړ فیټ 3 میلیون ایکړ فیټ زما نه اخلي پنجاب او سند اوس اکارډنګ ټو د لا دا زما حق دی چې دوی دی هیو ټو پے می 120 ارب روپۍ په هغې مت کې تا سره پرتي دي هغه هم نه راکې 620 ارب روپۍ دا خالص نه ده نور خو په پروګرام کې نور هم پیسې دي اب هم خبرې کوو چې هلته کې تا سره څه کېږي خو دا خو لکه بالکل ستا سره زما پرتي دي چې د آیین او د قانون او دغه مطابق هغه تا له مرکز نه درکوي نه درکوي داسې چې کله یوه کمیټي جوړه وه کله بله کمیټي حالانکې مونږ وایي چې یاره ګوره دا د پی ټي آی حکومت دی عمران خان بیس چې کوم دی د پی ټي آی هغه خیبر پښتونخوا ده ځکه د سند بیس پیپلز پارټي بیس سند دی د پی ایم ایل این بیس پنجاب دی د پی ټي آی بیس چې کوم دی خیبر پښتونخوا ده نو مونږ وایو چې دی او بل دا د دې ټایم کې بدقسمتي دا ده یا خوشقسمتي دا ده چې په کابینټ کې ستا تقریبا 11 کسان دي د خیبر پښتونخوا نه انکلوډینګ ستا ګوره وفاقي وزیران وفاقي ګوره سپیکر ستا دی ټیک شو ډیفنس منسټر ستا دی کمیونیکیشن منسټر ستا دی پارلیماني منسټر ستا دی د کشمیر منسټر ستا دی و پکې ایډوایزر ارباب شهزاد صاحب دی ډله دا پکې لکه دا چې ټول ډیپټي پرایم منسټر چې کوم دی هغه پرنسپل سیکرټري چې کوم دی هغه ستا دی پلانینګ چیرمن چې کوم دی ستا دی مطلب دا باوجود ستا سره چې دې مطلب دا دی ګوره یو خو تا ان ټي ډي سي کې تا ته مو چې د خیبر پښتونخوا نماینده
نشته دی اوسه پورې لیګل نشته. باډي کې ستا اوسه پورې نشته دی دا پلین هغې ته د دونه غټ 30,000 میګاواټ چې لکه بالکل ښکاره پرته بجلي ده. لکه زه دا as a منصوبه هغې ته layman ما ته پته ده نه دا ورته پته نه وه که دی پکې د کسته نه دی نه ګوره د کس ته ځکه کړی دی چې خبره دا ده که ته په اوبو جوړی په اوبو باندې خو تا ته مو انپورټ کاسټ نشته که نه ته به کانټریکټ چا سره نه کوې اوس د تېر حکومت چې د RLNG دا کانټریکټ کړی د قطر سره په 1200 ګوره هغې باندې به خبره کو زه لوکل ګیس چې زه پروډیوس کوم زما د خیبر پښتونخوا نه 275 MMCFT ګیس چې کوم دی هغه په 700 روپۍ اخلي په څونه باندې اخلي په 700 قطر سره چې ستا د ماما زوی دی د هغه سره چې د کومه اګریمنټ کړی دی هغه ته اخلي په 1200 مطلب څونه پوره 50% ته د هغه نه هائی کاسټ اوس دې کې دا خبره ده ګوره د دغه والا چې کوم کار کړی دی NTDC والا دوی دا که په دې باندې سندنګ ابجیکشن دی نیشنل ټرانسمیشن ډسپیچ کمپنی چې کوم دی دوی دا پلین جوړ کړی دی دا صرف د دې دپاره چې په دې کې دننه کومه مافیا ناسته ده که نه او په کابینټ کې کوم د IPPs والا مافیا ده چې هغه د ګیس هغه د آیل هغه د کویلې بجلی چې کوم دا پیدا کوي هغه مافیا چې کوم دی دا ټول شی مې نه ورکړی دی اوس په دې کې زه وایم که چېرې دا ټایملی ریاکشن نه وي کړی خیبر پښتونخوا نو دا ستا د صوبې دپاره دا صرف د دې لکه موږ خو اکثر کرټیسزم کوو تنقید کوو په ټولو باندې تنقید کوو خو پوره تنقید پې کوو د دې کریډ به موږ ورکوو وزیر اعلی ته او حمایت خان ته چې لکه هغې دا ټایملی دا شی دغه او بیا هغه دغه ته ورسو لکه نه راځي دغه ته لکه سیم دغه ته نه راځي که د خیالي داسې د هیرنګ وغیره ته نه راځي اکثر داسې په دې کې لکه خپل نماینده راولېږي یا دغه راولېږي دې ځل ته ګوره چې هغه ته په خپله د دې امپارټنس ته بیا دا وایي چې د دې نه پس دوی لاړل پرایم منسټر سره بیا دوی میټینګ کړی دی په هغې کې ورسره ده نو زه وایم چې دا خو لکه دې ته ته دا نه ده چې دا صرف د خیبر پښتونخوا سره زیاتې دی دا سیار خان دا د دې ملک سره زیاتې دی ستا ګوره ستا په ملکان 3 باندې زمونږ راځي 1.5 روپۍ کاسټ راځي 1.5 روپۍ 81 چې لکه دا نور خو د هغه دغې پرېږدو هغه لانګ ټرم څیزونه خو پرېږدو چېرې اکانومي ته نن ته په خیبر پښتونخوا کې خلک د لوډ شیډنګ د وجې نه کوکې وایي او دا د حکومت غټه ناکامي لکه څه ټایم پورې خو دا وه چې لکه انرژي به کرایسس به څوک اوورکم کوي هغه به الیکشن ګټي لکه دا هغه پولیټیکل ناره ترې نه جوړه شوې وه چې انرژي کرایسس او هغه دونه په ډېر زیاتې ځکه کېږي چې ستا ټوټل ستا دغه چې کوم دی ما په خیال زمونږ پروډکشن چې کوم دی خیبر پښتونخوا نه څه 6000 دی که 7000 دی میگا واټ دا کوي ستا ټوټل کنزمپشن 1500 میگا واټ دی 1700 something around دا دی دا حالانکه اکارډنګ ټو د کانسټیټیوشنز آرټیکل 158 دی که 161 دی هغې مطابق چې کوم دی د کم ځای نه چې نیچرل ریسورس دی په هغې باندې لومبی حق چې دی هغه د هغه صوبې دی نو په دې کې د تا ته مووی چې کله دا کم د IG سیف دی دا کم دغه دی په دې کې نه صرف د خیبر پښتونخوا سره د دې کې د ملک سره چې کوم دی لکه دا اوس مسله پټ شوه اوس چېرته ده اوس څه وایي چې لکه اوس خو دوی دا وایي چې هلته کې نپرام پې ابجیکشن وکړو نپرا پې دا ابجیکشن وکړو چې د ځوان بچو یو شیخ ګندم دی خرابم دی او ګرانم دی بل شی ښایستم دی ښکلم دی خم دی ارزانم دی نو دا کم لاجک دی لکه ته ګوره که نه بل زموږ د اوبو هغه دغه هم پوره کوي که نه دا به م ایجوکیټډ خلکو کړي که نه چې ته په سترګو باقاعده درته ښکاري چې ګند اخلي او ګرانې اخلي بل طرف ته شی ښه دی او ارزان دی خو صرف دا ده چې په دې کې د دوی کمیشن نشته په دې کې دا بیا د آیل کانټریکټس نشته دی په دې کې بیا د ګیس کانټریکټ نشته دی په دې دا خو ګورم هغه خلک دی که نه کوم چې د تېرو حکومتونو نه سرکولر ډیټ د حکومت ته څومره غټه مسله ده او هغې کې غټه مسله د IPPs دا کوم چې کارخانهدار بجلی والا ناست دي کنه چې دا غي کابینټ کې چې کوم دی دا دغه دی نه دی دا اوس ایډوایزران دغه دی رزاق داوود د دې دا غبل چې کوم دی ایډوایزران انرژي چې کوم دی دغه باندې ګیس ته کې څه دی هغه نوم رانه چې ظفر نوم دی څه نوم دی د هغه دا لکه د دې ټولو کسانو دا دي نو زه د دې چې دا هغه دین د اړه چې کوم دی دا یو زیاتې دی د خیبر پښتونخوا سره او ما په خیال دا ایشو چې کوم دی په کار چې دا په سینټ کې اوچته شي په کار دی چې دا په ښه حسن صاحب یو 13 ورځو کې تاسو خبره کړې وه د ویلینګ د بجلی د ویلینګ خبره تاسو کړې وه چې لکه یاره
موږ به دا به په ټرک کې وړو که څنګه هغه ما تاسو ته هغه اړومبني ټایم کې چې لکه ویلینګ به څنګه کېږي خو دا ځایم چې لکه دا په تفصیل سره تاسو ایکسپلین کړئ بریک طرف ته لاړ شم نه پته پرې راځو کتونکو دماغ خو زمې نه پس راځو जी कतुनको प्रोग्राम की वारे बया हर कले हसन मंग बिजली प्रोड्यूस को वापडा ते वर को आसाना खबर बा आसाना पेदान पुई को मंगे पे यो नरख वर को पे बल नरख मंग त मिलावीगी बया सूबाई हुकूमत सदा से प्रोजेक्ट शुरू कर कर्जे वागस्ट यो सबल सो पागी की मुख्तलिफ मंसूबी दी هغه دی اوس وی چې مونږ به دا بیا د صوبه په خپله خرڅوي لکه دا ضروري نه چې واپډه وي چې زه به په 100 روپۍ اخلم نو په 100 روپۍ به دغه بیا به اوپن بیډینګ کیږي او هغې باندې به خرڅوي ویلینګ مونږ مخکې شروع کې اورېدلو چې او جی پایه د چورلي به نه دا د دې نه خو داسې حمایت خان دا خبره کړو ویلینګ څه شی دی او کومې منصوبې دي چې هغه اوس مونږ دې ټایم کې نیلام کړي زه لمبې ته په ویلینګ باندې دا دی چې دلته کې پاکستان کې په دې پاور باندې په انرژي باندې مناپلی ده د واپډا ټیک شو واپډا ته وایي که ته وام پیدام کې که نه خرڅې به چرته لکه ما ملکن 381 میگا واټ چې کوم دی دا پروینشل دغه دی پروجیکټ دی دا د صوبې پروجیکټ دی دا د ایم ایم ای وخت کې شروع شو او بیا پوره شماخل 2007 کې چې کوم دی دا کمپلیټ شو هغه ټیم کې ما په خیال د ان پی حکومت بیا چې دوی افورو کو انډسټریالیست ته چیرې تاسو راشئ دغه وکړئ دا تاسو له مونږ درکو په ارزان ریټ باندې دلته کې ورته ان ټي ډي سی والا یا دې خلکو ته وایي چې دا به تاسو هلته وړئ څنګه یا خو د ملکن 3 درګې سره ګیر چاپېر انډسټریل یونټ جوړ کړې یا به خپل ټرانسمیشن لاین ده کې مونږ یې دله نه وړو نو څه وکړله د ملکن 3 پروجیکټ چې کوم دی چې ما په خیال څه په 3 کې په 4 روپۍ ته هغه واخیسته واپډې والا چې مال یې راکړه واپډې والا ته واغسته هغه هم ته واغسته داسې نور پروجیکټ ته واغستل واپس به پتا باندې هم اکه د لکه څنګه چې ستانه توربیله اغستې ده توربیله ستانه ما په خیال د توربیلې ریټ نور هم کم دی واپس یې پتا باندې بیا خرڅي په 1413 باندې واپس او هغه به هم دله لکه ستا 1700 کیپاسټي ضروري دغه دی کانسټیټیوشنل رایټ دی هغه یې که تاله 1000 درکړل او که 1200 درکړل بیا کړېږه دی هغه ټایم کې هغه پروجیکټ د ان پی وخت کې ناکامه شو ان پی والا به ډېر کوششونه وکړل پی ټی آی گورنمنٹ چې راغی دې دوران کې زمونږ سره پیهور های لیول کینال پروجیکټ چې کوم دی هغه سوابې والا هغه دی 18 میگا واټ هغه کمپلیټ شوی دی په 2010 کې اوس دا 18 میگا واټ د 2010 نه چې کوم دی واپډې والا به اغستل په 1 روپۍ باندې یونټ په څو باندې په یوه پتا به خرڅول په څو په 14 لکه ګوره یاره د انسانیت د استحصال یو دغه او زه دې ته اریان یم زمونږ د اکثر خلک په دې سملو کې شور ډېر کېږي که نه دا اوسني ما یو ورځ نه دی اورېدلی چې یاره علي محمد خان ډېر کمیټډ کس دی چې یاره هغه راغلي دا شیزونه چې د ظالم بچو 14 روپۍ راکې زمانې په یوه اخلي په کم لاجک ما شهریار افریدی نه دی لیدلی ما شبلی فرهاد صاحب خدای دې عزتو کې نه دی لیدلی ما چې کوم دی مراد سعید صاحب چې کوم دی ښه کمیټډ دی ښه دغه ورکر دی خو په دې شو باندې نه دی لیدلی داسې کار وشو ګوره دې ټایم کې ستا صوبه بالکل یوازې ده ستا چیف منسټر ستا دغه کابینټ چې کوم دی دې فایټ هغوی دا فایټ شروع کړو د دې پیهور های لیول واپډې والا سره دا نه منله دیو ته وایي چې مونږ به داسې کوو چې دا بجلي زمونږ ده اوپن اکشن مونږ یې تاله درکو دیو ته وایي چې تاسو به یې وړئ څنګه سو اټ ټوک آلموسټ 2 years چې واپډا په دې باندې ان ټي ډي سی دوی مجبوره کړله چې هغوی د پرایم منسټر په انټرونشن سره چې هغوی یو اګریمنټ ساین کړه چې تاله به زه پر روپیز یونټ ته که پر روپیز میگا واټ پر روپی یونټ زه به تاله چې کوم دی در کومه تاله به در کومه ته به زما دا بجلی چې کوم دی دا به په خپل ټرانسمیشن کې وړې چېرته چې زه غواړم دا اګریمنټ وشو اوس د دې میاشتې جولای 5 باندې چې کوم دی په لومبي ځل باندې د خیبر پښتونخوا په تاریخ کې ما په خیال کریډټ ګوز ټو د چیف منسټر اینڈ هز ټیم حمایت الله خان چې دوی خپل چونکې هغه نه پاتې شوی ډېر زیات نیپرا کې هم پاتې شوی دی فیډرل سیکرټري هم پاتې شوی دی دغه هم پاتې شوی دی اډیټر جنرال هم پاتې شوی دی نه هغې بیا دا شی او بل هی از ویری کمیټډ داسې خو ډېر خلک پاتې شوي دی زه ستا ته وایم که نه د پلانینګ کمیشن چیرمین هم ستا دی د سپیشل سیکرټري چې کوم دی هغه هم د هغه دی خو دا څیزونه به چې کوم دی د صوبې دپاره فایټ کول دا یو بل شی غواړي اوس ګوره هغوی دا وکړو چې ان ټي ډي سی دې ته مجبوره کړله
نو دوی دا 18 میگاواټ چې کوم دی موږ نه به وابډې والا په څو اخیسته ده تا ته ما ډاکومنټس 4.8 باندې به یې اخیستله او پیسې نه درکولې دا 1500 ارب خو دغه جمع کېږي که نه راړه وه که نه قرض کې پیتے ته میں اور کہتے کہاں راځي دی که نه قرضداري چا وجلې 1500 اربه 1500 اربه اوسه پورې ته پاتې دي نو که دا 1000 اربه شي نو د وابډا پې څه وابډا چیرمن خو د کوره نه درکوي دوی داسې هغه لکه هغه هم په قرض کې تللی دا واغستلې چراټ والا چراټ ګروپ چې کوم دی هغوی واغستلې او یو ټیکسټایل یو ګروپ دی په پاکستان د ټول نه غټ ټیکسټایل میل دی په ګدونه مازی کې هغوی دا شی واغسته په 100 باندې بیا چې دوی اوپن اکشن وکړو په 7.5 باندې یعنی په 19 باندې آلموست او دلته تی سر وابډه تی پسو اغشتو وابډه تی په 4.8 باندې تقریبا 5 روپے ته 2 روپے 2.5 روپے چې کوم دی لکه دا 8 چې کوم دی کنه دا 80 نه دی دا لکه ته چې حساب کې کنه دا لکه مونږ سوي چې پاسان دغه لکه 4.8 او ځکه چې کې تو ګورې نو لیکلي دي الته کې سره اوس دا خدا دلته کې مونږ خرڅ ک په 19 روپے باندې یونټ د آی پی پیز نه یونټ اخلي په 22 روپے باندې زموږ ولې لکه دا یونټ کمزورې د بجلی بیکاره دی خو دا دی کنه چې دی وابډې والا په مونږ باندې خاص کر پیسکو لوکل د دې دغه د ایجنټ دی دوی خو زمونږ نه په 1 روپے دا اخسته یاره ته سوچ وکړه که دا د سړي بیا دوی وایي چې یاره خلک خیبر پښتونخوا خلک یو خو زموږ د صوبې خلک اکثر زموږ پولیټیکل لیډرز تیاری نه کوي که نه بدقسمتي دا ده سینټ کې ته وګوره مشتاق صاحب دی د جی واي د جماعت اسلامي سینیټر دی د هغه نه علاوه تا چې ته ګوره نعمان وزیر صاحب یو ښه انډسټریلیست خدای دې له په مفتو کې سینیټري درکړې ده پته نه کې شاته پیسې مېسې ورکړې هغه راته پته نشته خو یو پولیټیکل ورکر خو ته نه وې که نه محسن عزیز صاحب تا چې د دوی اورېدلي دي دوی ته خو پته ده دا شی که نه سړی چې د اړه خفه کېږي زه علي محمد خان ته به پته نه زه شهریار افریدي ته به پته نه کتاب هغوی نه ګوري اخبار هغوی نه ګوري آرټیکل هغوی نه ګوري چې د صوبې د دغه نه خبر شي نو یا محسن عزیز صاحب تا ته خو پته ده که نه سینیټر دی ما په خیال نعمان وزیر صاحب ته خو پته ده که نه شبلی براز صاحب ته خو پته ده که نه نعمان وزیر خو ډېر لکه ډېر آوټ سپوکن او ډېر ووکل نه ډېر ووکل دی آی پی پیز والا پروجیکټ چې سب کمیټۍ کې خو دا هغه انرت کړی دی که نه دا کرپشن خو زه یم دا کار کې نو خدای ته وګوره لږ د صوبې دا مسلې خو هم پکې راوړی که نه صوبې کې هم پکار ده چې دوی زه یم چې دوی مشتاق صاحب له مشري ورکړي په دې کې نه هغه شی ورکه اوس په دوی دا کار کې ویلنګ ده دا اوس وایم چې په ګدو نمازې کوم چې ګډ سټیشن دی هغې ته به مونږ چې دوی 8 میگاواټ یو اغستې 10 بل اغستې که دا یې ارینجمنټ یې کړی دی نو چې څونه د لزه دلته درکړمه نو ما ته به چراټ انډسټریز کې چې کوم دی هغه هم به ته ماله هلته کې راکې دلته کې به ما ته راکې په ګدون لکه د ګدون بجلی به وابډاله ورکي وابډا هلته کې په هلته کې به هغه له په چراټ کې دله لکه تاله ما 2 میگاواټه درکړه دلته کې 2 میگاواټه به ته ماله هلته راکې د ټرانسمیشن کاسټ چې کوم دی هغه به تاله زه درکوم ټرانسمیشن پر یونټ مطلب روپے یا 50 پیسې صحیح دغه نو دا دې ته ویل او ما په خیال زویم چې دا د دې حکومت د کریډټ ګوز څنګه چې موږ وایو چې منسټر ته او حمایت خان ته چیرې لکه کم از کم لکه دا چې تا 4 روپۍ اخیستې او تو 2 روپۍ اخلي نو دا خو لکه اټ از ان میلیونز که نه دا یونټ که نه بیا د حیرانتیا خبره که بیا واپس خبره هغه چې په 9 روپۍ د پښتونخوا حکومت نه نالي د آی پی پی نه په 10 روپۍ په 10 نه په 25 هم ته اخلي هغه کې کمیشن دی که نه هغه کې مافیاز دي دغه خبره بل دا دی هغه کې خدا دې دلته کې خو ډاکومنټډ دی هغه کې چې ماشین ولاړم یوم به چې کوم دته یو شی وي به ورکې اکاسټ به ورکې او خو چې په ښه اصل څه بل ډېره مهمه موضوع ده ګیس هم بیا ګیس دی پټرول دی لکه دا زمونږ هغه ریسورسز دي هغه وسایل دي چې اکثر پې ګیله کېږي زمونږ صوبې کې اکثر مونږ ته مسله دا چې دلته کې انډسټري شته خو لکه یو خو بدامني وه اوس حالات ډېر حده پورې ښه شوي دي خو ورسره دا ده چې لکه زمونږ هغه ریسورسز چې کوم زمونږ وسایل دي هغه زمونږ په خلکو باندې نه لګي د ګیس مسله دا مونږ څونه پروډیوس کوو د هغې مونږ ته ګیله دا کېږي چې اسې خو چې د ګیس حوالې سره خبره کېږي د بلوچستان خبره کېږي د سند خبره کېږي زمونږ دا خو پکې اډویز شمار کې زمونږ واقعي خبره چې شمار کې راځي نه د ټوټل پاکستان کې چې ټوټل ګیس پروډکشن دی هغه 20% چې کم دی خیبر پښتونخوا خجی د بجلی مونږ کو 30% اراوند د بجلی 30% د ګیس کو 20% اراوند او د پټرولیم کو د آیل کو 52%
52% دغه دا خو ګوره زمونږ خلک خو سره ما خو په دې پیژنې چې دا دهشتګرد دی دلته کې صوبه ده دلته کې لا اینډ آرډر دی نو یو ورځ هم زما یو ګیس دا 20% چې کم دی یو ورځ دا بند شو اوړه بیا دلته ډیمانډ به پوره کوو طالب درکو بیا اخوا لګي نه ځکه چې هلته کې ستا آرټیکل 158 چې کم دی راځي 161 160 راځي دلته کې زما ګیس زه څونه ګیس پیدا کوم 20% جوړیږي 450 MMCFT دا دغه لکه دې کوم دغه لکه څنګه چې دلته کې بیرل یادو یا لیټر یادو دا د سره د ګیس خبره تا کوم په ګیس باندې زما سره بلم زیاتی کې د ګوره اس سونه ګیس پیدا کوم 20% ګیس پیدا کوم په SNJPL په بورډ کې چاله چې دا زه ورکوم څوک چې دا کار کوي د خیبر پښتونخوا نماینده بنو اوسه پورې د خیبر پښتونخوا نماینده بنو د دې نه به تا دا ګیس په نو څه چلو شو په ټول پاکستان کې پایپ ګیس چې کوم دی اویلیبل دی 27% خلکو ته کم خلکو کم د پایپ په ذریعہ چې ګیس سونه ته دی 27 تا ایوریج د پاکستان چې انکلوډینګ بلوچستان سندھ پنجاب کې د کې پی سونه دی 6% تا زه ګیس سونه پیدا کوم 450 MMCFT زما خرچ سونه دی 175 MMCFT لکه مطلب دا دی چې زما وسم سرپلس چې کم دی 275 ملین کیوبک فیټ چې کم دی ملین کیوبک میټر ملین کیوبک فیټ ګیس چې کم دی 275 زما سرپلس دی اوس دا اریان په دی ما چې هغه بله خبره به ته کوم چې ډاکه د باندې څنګه اخلي هغه خو جدا خبره ده اوس مال راکې حالانکه د آئین د آرټیکل مطابق چې زمانه اضافي شي څنګه چې وړستانه اضافي شي ته مال راکې دغه شان چې دا ګیس زمانه اضافي شي ځکه چې دا زما حق دی د آئین د آرټیکل 158 یا 161 په دې مطابق چې کوم دی دا ګیس زما حق دی نو چې زمانه سیوا شي زه پیدا کوم سونه 450 ملین میټر کیوبک فیټ زه لګوم سونه 175 لیس دین 175 خو ته راوند فګر کې واخله 175 دا ځکه چې 174.8 ته کس دی خو ته راوند فګر کې واخله چې زه 175 دا 275 ملین میټر ایکړ فیټ چې کوم دی دا زمانه مرکز اخلي خو بله دې کې انټرسټینګ خبره زما د ګیس خرچه راځي 700 MMCFT روپیز په یو MMCFT څونه خرچه راځي لکه دغه یونټ چې کوم دی په 700 روپے په 700 روپے ته یونټ واخله یونټ ته د ځوان بچو پروجیکټ کړی دی د قطر سره RLNG پروجیکټ ورته وی تیر حکومت کې شوی ریګیسیفاید لیکوفاید نیچرل ګیس چې کوم دی هغه دوی د قطر سره په څو کړی ده په 1200 لکه سړی ریان شي یاره دلته کې لوکل تا ته په دې دی او ته خو د څه دپاره تا ته مو مافیاز دي که نه اوس دوی بیا څه وکړله چې دی پنجاب او دی فیډرل حکومت وی چې خیبر پښتونخوا خو 700 دی د ټولو نه کم کاسټ زما دی داسې کار کوو چې یو ایوریج شي وباسو مونږ خو دا نشو کوی چې خیبر پښتونخوا ته به مونږ د دوی په 700 باندې ورکو دوی وی راځي یو ایوریج فارموله کو د ځوان بچی شی تا ګران اغسته دی زما خو نه دی ګران نو دوی ستانه ګیس چې کوم دی دا 475 د پول ته واچو او دا غي سره انکلوډ کو ایوریج 1000 رويست سونه 1000 دوی MMCFT رويست وس پتا باندې چې ستا ګیس په کرک کې خرسيږي د هغه کاست دی 700 پتا باندې کاست دی 1000 لکه دا د باندې بلډا کا بیا په خپل په ځای باندې روچتي لکه دا اواز چې اوچتي خو ته وایم چې دا اواز په کار دی چې د پارلیمنټریان نه راوچت شي لکه په کار ستا دلته کې چې کوم دي 50 کسان ناست یار د خیبر پښتونخوا ځنګلات په دې وجه باندې ضایع کیږي چې هلته ځایونو ته ډېر ځایونو ته ګیس لکه دا ګیس ته ورکه دا ته سواد ته ملکنډ ته هزاره ډویژن خو 2 ډویژن دي که نه هزاره ډویژن ته ورکه ملکنډ ډویژن ته ورکه زموږ د لاندې چې کوم صدر جنوبي اضلاع حالت وګورئ اوس ګوره زه ته اوس خبره کوم خبره به رانه هیره نه شي که نه اوس تا باندې خو یو واپس بله خبره دا ده چې ستا په اربونو روپۍ بله غزیاتې چې د سره کېږي هغه دا ده چې فیډرل ایکسایز ډیوټي چې کوم دی دا به مرکز کلیکټ کوي خو دا د صوبې حق دی دا به صوبې له ورکوي ستا تر اوسه پورې چې څومره د ګیس دغه فیډرل ایکسایز ډیوټي به دوی صوبې له نه ورکوله وي راشه اخلی قرضو کې چلیږي بلکې ورکوله نه اخوا ګران شو فیډرل یو خو د شی ګران مکه له پیسې نه درکوي بل په فیډرل ایکسایز چې ستا پیسې دي لکه زه تا ولېږم چې لاړ شه مردان کې د پلاني نه یاره خواجه بازار کې چې کوم دی دغه وکړه پلاني سره زما پیسې دي راوړه او ته راوړې په جب کې اچې ازو ته مال ته دې کې ستا دا خو زما دي لکه کلیر ډاکه ده
ته ته مو وی کنه زه تا لګم چې لاړ شي نیوز روم کې پلاني سره زما پیسې دي میاشتې ته هغه کلیکټ کوه ته ته هغه راوړې په خپله خرچه کې او مال یې نه راکې ګوره یو خو پکې دا ډاکه شوه بله چې کوم دی دغه ډاکه شوه د دې سره که تا سره یو د پټرولیم چې ستا سره څه کېږي هغه پکې لا بله خبره ده ګوره پټرولیم ته ته مو وی مونږ څونه پیدا کوو د ټوټل 52% چې کوم دی د پاکستان چې کوم لوکل پروډکشن کیږي لوکل پروډکشن سے 175,000 بلین بیرل کیږي 1,75,000 دی 1,10,000 بیرل دی په هغې کې 52% چې کوم دی خیبر پښتونخوا پیدا کوي صحیح شو اوس د ټول نه زیات یو لیټر باندې ګورنمنټ فیډرل ایکسایز ډیوټي څومره اخلي ₹1 او دا د چا ده دا زما ده د صوبې ده بالکل یې دله نه درکوي اوس زه دې کې دا راځو خیر دا خو زمونږ اوس ستا خبره چې دا اوازونه چې زما پنجاب زما او دا په داسې وخت کې کېږي چې ګوره دې ټیم کې په خیبر پخوا او دا کار بیا ټول چا په اوږو باندې اخیستې دا دونه څیزونه چې راځه مرکز سره جګړه کوه یو صوبایي حکومت لکه محمود خان دی ورسره حمایت خان دی ورسره به د هغې کابینټ ظاهره خبره ده صوبایي ما یو ورځ هم چې کوم دی ستا د خیبر پښتونخوا نمایندګان د مشتاق صاحب نه علاوه د جماعت اسلامي سینیټر چې کوم دی د هغه نه علاوه ما یو ورځ دوی دا نه دي لیدلي چېرې دوی د خیبر پښتونخوا په دې ریسورسز باندې جړا کړي ګوره لکه د دې دا مطلب دی داسې په سی پیک پروجیکټ کې د انرژي دپاره څومره پیسې ایښودلې شوي دي 34 بلین روپیز سوري ډالر 34 بلین روپیز دی که ډالر ډالر دی هغه د دوی چې کوم 52 بلین ډالر دي غټ چنګ پکې میجر چنګ پکې د انرژي دپاره دیر از نٹ ا سنگل پروجیکټ فار خیبر پښتونخوا لکه ته جاړې به کم ځای کې اوس ته ماته دا ووایه چې ستا په دې وخت کې په کابینټ کې 11 کسان ناست دي نو خلک به خفه کېږي نه بیا وایي چې د پلاني ځای نه آواز راغی د پلاني ځای نه آواز راغی پلاني ځای نه اوازونه ځکه راځي چې مرکز ستا په ریسورسز باندې لکه د جوورې پروت دی استحصال کوي لکه د جوورې پروت دی په داسې کلکه لکه ګوره ولی خان بابا که دا خبره کوله چې هغه په تخبای کې ولاړ د ملکان نه کاڼي تلل پنجاب ته هغه ته دا ګټ وی دا چې د دې ځای نه ځي وی دا په ګوجرانواله کې پروسس کیږي وی مزدور مو سره د دې ځای نه ځي لکه مزدور هم د دې ځای نه ځي دا ګټ دلته کې ولې نه لګي دلته بجلی نشته دلته کې ګیس نشته اوس تا ملکان 3 د بجلی ته واخلې ته د ماربل سټي تا جوړ کړی هغې کې بجلی نشته دی تا چې کوم دی زون ته دا چې کوم اکنامک زون جوړی دی ته بجلی د کم ځای خو دا بجلی ورته ورکړه نو زه ته خبره دا کوم چې اوس حکومت غواړي لکه دا ګوره دا خو ډېره ښه خبره ده ما په خیال د چیف منسټر صاحب د دې نه بل ښه ډیسیژن نشي کېدی چې حمایت الله خان ځان سره ایز ایډوایزر اغوستی دی هغې نه دا دی چې دا ټولې خبرې بل دا دی چې هغه ګوره راځي مرکز کې چې کوم دی جګه حالانکه ایز ریټایرډ پرسن ظاهره خو عمر هم یو تقاضا یي دغې خو د هغې باوجود اوس په دې کې ارباب شهزاد چې کوم دی دا هم چیف سیکرټري کنه په ته کابینټ کې ناست ته په اډمنسټریشن باندې څه کې چې زه لکه اعظم خان ټول عمر اعظم خان چې کوم ټول عمر دغه دی پکې ټول عمر هلته کې ناست دی هلته کې هر څه نه خبر دی خان ته دا خبرې دي چې خان ته کول غواړي خو بدقسمتي دا ده چې زمونږ په مرکز کې کوم نمایندګان دي د صوبې یا خو هغوی بلکې زه دا وایم چې یاره لکه دا مونږ که د خیال مخکې حمایت خان ته هم ویلو زموږ پروګرام کې بلکې هم را روان کې هم دا خبره به کوم چې یاره چیف منسټر له پکار دي چې دوی سینسټایز کړي دې کې کېدای شي دوی ته هم ګناه نه لکه یو څو کسان ته خو زه بالکل ګناه کوم لکه شبلی پراس صاحب ښه پوهه سړی دی دې دا خبرې نه کوي ما په خیال دا کرمینل نیګلیجنس دی ستا دغه بل نعمان وزیر صاحب چې کوم دی خټک صاحب هغه دی دا د دې کرمینل نیګلیجنس دی چېرې دوی نور خبرې خو کوي ته د صوبې حقوقو باندې خو تقررونه وو هغه په صوبه کې اوسي نه و ټول دلته په اسلام بس خو دغه ټول انډسټریز په اسلام آباد کې دي که نه انټرسټ نشته مسله دا ده دا بل محسن عزیز صاحب ډېر ښه سړی دی ما اورېدلی دي چېرې سړی وي د دغه نه شخصیت ښه دی خو په شخصیت سره ته دا دی چې ورور ته یو پیالې چای ته نه پخېږي پیالې چای ته نه پخېږي د سلو شاباسي نه یو دمړی نه ښه دی که نه لکه په کار دا دی چې دوی خو پوه دي زه ټیک د زه وایم چې علي محمد خان ته پته نشته زموږ د مردان یو بل ایم این ای دی څه نوم یې دی زموږ د حلقې ایم این ای دی یار خدای پاکه مراد سعید دی نه مړه زموږ د مردان نم دی که نه یو کس نوم یې رانه هېر شو ځکه چې قرآن یې کړی چې حیدر خان هم یو نه حیدر خان خو ځان له ګوره حیدر خان ته ګوره او جی حیدر خان خو به قسم یې کړی دی یاره دا چیف منسټر ګوره حیدر خان قسم کړی دی که نه چې نه به په اسمبلی کې خبره وکړمه نه به د خیبر پښتونخوا د ریسورس ګوره یو لون مین دغه چې کوم دی هغه مشتاق لګی په سینټ کې
تا د دې نه علاوه چې ته حیدر خان لیدلی دی چې هغه به فلور نه ورکوي که نه او که نه نو خو د فلور ورکړي چې ته څه ووایې نو چې ته څه ویل غواړې حیدر خان چې کوم دی هغه سبچ والا کار کوي چې زه نه فوج خفه کوم زه نه اسټابلیشمنټ خفه کوم زه نه پنجاب خفه کوم که زه خبرې کوم دا خبرې کوم هغه یو تقریر کړی په اسمبلی کې تر اوسه پورې هغه په کشمیر کړی دی لکه هغه یوه هاوه او هغه هم څښاوه ښه یې کړی دی کشمیر هم دا یو ښه لکه دغه دی که نه پکې خدای دپاره نور خلک شته چې چا وایي چې چا واز زماني لري خدای ته وګوره تا په دې صوبې چیف منسټر پاتې شوی دی یار او قسم یې کړی دی چې زه به خبره نه کوم د صوبې په حقوقو به خبره نه کوم حالانکه دله پکار دی یوازې فلور نه دی چې ته پریس کانفرنس چې ته سیمینار چې ته خلکو سره خبرې خو هغه ته دې ګوره د دې خلکو مفادات دي شهر خانم مفادات دا دي چېرې مونږ ته خلک د چا ګوره د دوی د عوامو نه ایکسپیکټیشن نه دي که د دوی د عوامو نه توقع وي چې دوی به مونږ له ووټ راکوي دوی به د عوامو خبرې کولې د دوی توقعات د بل ځای نه دي د دوی دا کنفرم دي چې یاره دا الیکشن فوج کوي دوی کنفرم دي چې دا اسټابلیشمنټ کوي نو باړ مې جای په دې به کنکلود کړو چې لکه د دې توقعات د چا نه چې ووټ اخلي د هغې نه دی د دې پرایورټیز نور ځایونو کې دي یو دماغ نو دمې نه پس راځي جی کتونکو پروګرام کې یو واره بیا هرکلی حسن صاحب تاسو خبره کوله چېرې د زموږ قامي لیډرانو پرایورټیز بدل دي که نه لکه کم خلک به خوشحاله ساتي د عوامو خبره ضروري ده د خپلې حلقې د خلکو د خپلې صوبې د خلکو خبره ضروري ده که نه د بل چا هغې کې یو غټه مسله ده نیب داسې دی چې لکه کم خلک د پرایورټي دی بل اړخ ته واړئ نو هغې پسې نیب چوکه راواخلي که تاسو خبره کوو مونږ د پیهور د منصوبې نو دې کې چې کله دا په 2010 کې پوره شو نو پوره یو کال دغه شانتې پروت و لکه ډېره موده پروت و خو هغه یو کال خو لکه وي هلته کې هغه پی پی اے نه کې د پاور پرچیز اګریمنټ په دې وجه نه کې چې نیب به راپسې شي هغه نیب حوالې ځکه چې نیب خو دا کار دی چې صحیح خلک په ټارګېټ کوي تا سره دغه نه دې هغه ثابته کړه که نه د سپریم کورټو ته څه کوټ ووایي چې لکه دا د احتساب په نوم تماشه روانه ده لکه کنکلوډ یې که نه ګوره دا دې کې ګوره دا زیاتې دی که نه هغه ورځ ما د رضا رباني سپیچ اورېده لکه هغه یو خبره وکړله چې په دې ملک کې ته ګوره د جج احتساب به څوک کوي انټرنل کېږي جج به یې کوي د جرنیل احتساب به څوک کوي جرنیل به یې کوي دا ټول د بیروکریټ احتساب به څوک کوي بیروکریټ به یې کوي خو د عام سړي زما او د پارلیمنٹ احتساب به یا به جرنیل کې یا به دا ټول په شریک کې دا ټول په شریک کې ور دا چې اصل کې د دې ملک تبعی چې راغلی دا د هولي کاوز نه مقدس گای ده هغه مقدس گای پنډه کې د جرنیل په شکل کې ناشته الته کې په سپریم کورټ کې د جج په شکل کې ناشته په دفتر کې د بیروکریټ په شکل کې ناشته دی ټولو په دې سيزونو باندې پنځه یې خدي دا ګډاګي وته د سیاستدان دی پارلیمنټری او د اکثر د بیروکریټس ویم چې 15 کال راغلي د ډیټو کال راغلي د دوی خو لاندې ډیر ویل نټډ دي کنه اخی سره دا وشي چې ګوره دی پارلیمنټریان د هغې نه دغه جوړ کړی دی سینډ باکس بیک جوړ کړي دي اصل کرپشن ستا کې جرنیل ستا جج د خورې بوجۍ ده هغه نه د خورې بوجۍ باندې ډزې کوه هغه وله او مخامخ خلکو ته یې ښه دی چې رستا پارلیمنټریان غل دی هغه ورځ زموږ دی بریګیډیر سات صاحب ډېر ښه هغه یو پوسټ ورکړو هغه مې ګوره تاسو ته خو د بنیګاله ښکاري خو په دې دغه کې ته ورشه د کم فارم هاوسز دي د کم جرنیل لیول او دا اوس موجوده مشیر چې دی په 50,000 روپے باندې هغه 50,000 روپے چې دی 1.5 کروڑ گاډي اغستې دي په 10 لک باندې چې اغستې دي 2.5 کروڑ چې 4 کروڑ روپے خدای ته وګوره 22 ګریډ دا 25 ګریډ دی کا لکه دا دومره شي نه هغه ایکړ زمکه چې په 50,000 روپے باندې په 15,000 روپے ایکړ زمکه کار دی چې نه ته تاسو کې د خمیر شکیل الرحمن پسې یا د نواز شریف پسې یا د دغه پسې د 30 سال وروسته کیس رئیس دی چودہ شجاعتی پسې دا پرون چې ویلې دي چې دوی منی لانډرینګ کړی دی وی په 85 کې ستا دونه ایسیډ سو بیا په 88 کې دا شو په دې کې دا څنګه لکه دا څنګه نو یا جج نوم دی نه بواله چې کوم دی دغه سړی جاوید اقبال یا جاوید اقبال ماما دل طرف ته خو حساب وکړه کنه چې دی خو 20 سال مخکې په فوج کې برتی شو لکه لیټ سه دی نه د دې نه علاوه نور ستا څومره جرنیلان چې دغه کوي دا بیروکریټس
ټول نه غټ ستا منی لانډرنګ دا هم د بیروکریټ ستا کړي ستا ججز د ججز ته ورشه وکړه ته خو یو پکې چا نه تپوس وکړه هغه به وروره جج صاحب وایي چې دا زما هتک دغه دی چې بل څوک په زما احتساب کوي نو ګوره په دې ملک کې دا د احتساب په نوم باندې ډرامه هم نه ده دا انتقام دی او صرف یو پراجیکټ دی چې ته به پارلیمنټیرین یا د دې ملک دا ملک چا جوړ کړی پارلیمنټیرین هم سپیسیفیک سیاستدان دا ملک چا جوړ کړی سیاستدان جوړ کړی کنه دا نه فوج جوړ کړی دی نه بیروکریټ جوړ کړی دی نه جج جوړ کړی دی دا ملک جوړ کړی دی که دا ملک ما او که هندوستان دی که هر ملک وي دا چا نیلسن منډیلا غونته هغه هم سیاستدان و کنه تا په چې د جرنیل نه لیدلی چې د ملک دا خو چې کوم دی تر اوسه پورې هغه ورځ چې په بنګاله باندې قبضه دغه وکړه کلیم وکړو وی په 1867 کې دا زمونږ پسې لیکلی شوی د ډیفینس پسې لیکلی شوی مطلب دا دی when Pakistan was nowhere in دغه خبره دا ده اوس د نیب سره څه کار کیږي نیب د دې دپاره جوړ کړی دی چې وروره لاندې به کار کیږي وچ هنټ وچ هنټ دا دی چې کم پارلیمنټیرین خبره کوي کم پارلیمنټیرین دغه په لاین باندې نه راځي هغه به چې کوم دی ته ټارګېټ کوي یاره تا 3 کاله یا 2 کاله چې کوم دی خواجه سعد رفیق او سلمان رفیق هغوی ته وچ هنټینګ وکړو نه وګوره کرپشن خو شوی دی که نه کرپشن هغه خلک دی ګوره خو کرپشن خو تا خو فیصله کې وایي چې ستاسو د کنویکشن ریټ چې کم دی نه هغه د نیش برابر دی او ریفرنس نی جوړه د تفتیش او تحقیق او د انویسټیګیشن په نوم باندې تاسو 2 کاله سړی کېنو دکه دکه نه وایم درته چې تا لکه پرس کا ما باندې الزام دی ته راشه اسانه کمیټه ته پیش دا الزام ثابت کا بیا ځه لکه خو په حکومت کې هم نه دي که نه خو زه ته دا یم چې دا خو لکه د نیب دا چا جوړه کړې ونه جنرال مشرف که نه ته د یو جنرال مشرف نه دا توقع لرې شي چې هغه به یو داسې کار وکړي چې د ملک په مفاد وکړي هغه خو راغلی دی د خپل ټنور د هغه دپاره جنرال ګوره ما د بریګیډیر سعد صاحب ته بیا یو خبره وکړله وابډا چې کوم وه که نه ټل 75 پورې وابډا سره دومره پیسې وي چې دی به حکومت له پیسې ورکولې ایز ا لون او هغه جنرال اکبر او که جنرال یو پې راغې په 15 کاله کې چې کوم دی اټ گانز انټو دغه د ډپت دغه لاړله ستا د هغې ځکه چې اصل کرپشن چې شروع شو په دغه سره شروع شو د ملټري انټرونشن سره فرد واحد ګوره هغه یو ډېر انټرسټینګ خبره کړه جمال عبدالناصر چې کوم دی هی واز ا کیپټن ټی بیکم ا پریزیډنټ څکه هغه سره د خپل کور نه وخه president of Egypt he was not having هغه سره کور نو هغه سره دغه بچی په سکول په بس کې سکول ته تل راتلل not in ته سوچ کوي چې د پاکستان چې کوم دی یو جرنیل پرې د مړه یو 16 ګریډ افسر کاغه جرنیل کا میجری کاغه سیکشن افسری کرسي هغه سوچ کوي چې دغه بچی به د اورډینری خلکو سره لاړ شي سکول ته زه سی اس پی ما ایم کلاس تا خبر پښتونخوا کې د پولیسو دا کیس روان دی ولې سی اس پی 5 کروڑ چې کوم دی یو کس دغه وک په خپل پیراغ ډی جی پی د پاس انکوایری وکړه ویلاله خو دغه خبره ده کنه چې الته کې هغه نه نیب ته ځي هغه الته کې چې کوم دی نه بل ادارې ته ځي په خپل وي مونږ انټرنل دغه کو سوي وته انکوایری کو تفتیش کو دغه کو دنه خبره خطه نو زه دا وایم چې نیب د پاره خدای یو خبره ده ګوره اتیم د سیاستدانان ګناګارو قانون خو دوی جوړوي کنه نو دا شل کاله چا منې کړي دوی چې راشي د قانون کاله د پیپلز پارټي حکومت ګوره پیپلز پارټي والا چینج کو چې مسلم لیگ والا چینج کو نو پیپلز پارټي والا اعتراض وو چې پیپلز پارټي والا چینج کو نو د مسلم لیگ اعتراض وو چې بیا دوه غوي رضا شو نو پی ټی آی وی نکو وس ټول رضا دي خو انټرنل ډیفرنسز دومره دي چې هی از رولینګ د روست دغه څه دی جاوید اقبال هغه پکې مزه کی هغه لګیا دی هی از یار 70 پلس یو سړی ناس دی اول جج پاتې شو سپریم کورټ ته لاړه ورسه یاره د یو سړي خو یو کیپاسټي د کار هغه تا کې خبر پسې سکینډل هم راغلی نه سکینډل خو پس راغلی او دا فیصله خو یو چاچیټ دی لکه تاسو نه غړی یاره مورل ګوره زموږ ملک هغه مورلی خو بیا اوس په دې کې چې کوم دی مورلی مونږ د سیاستدان نه توقع کوو چېرې د ریلوے اکسیډنټ وشو نو دی د استعفا ورکړي دلته کې خو وویم نو زه ته یم چې د دې جاوید اقبال به څه کور روان شي هلکه ته 5-6 لاک خو پنشن اخلي که نه د ججې هغه دغه اخلي که نه دونه بس یې که نه یار لږ مورل سټنډرډ هم پکار دی زموږ بدقسمتي دا ده چې دلته کې زمونږ اخلاقي زمونږ چې څومره دا دغه دي که نه دا مونږ ورته څه وایو دې ته دا ایلیټ چې کوم ورته وایو په دې کې دومره د دې اشرافیه چې کومه سو کالډ اشرافیه دومره لو مورل سټنډرډ دي که نه چې دی کین ګو دکه تا ما د ان ټي ډي سي دا خبر وکړه که نه چې لکه د اوبو نه پاکه نه د کویلې هغه توره پیدا کې ولې دلته کې ملک به تباه کې دا هغه زمونږ اشرافیه ده او دا ملک واقعي ایجوکیټډ خلکو تباه کړ
دغه ایجوکیټډ دی کنه چې ته اوبه نه پاکه پرېږدې ګرین انرژي پرېږدې او ته بلیک ته ځې یعنې دغه خبره ده لکه دې ته خبره ده دغه شان دی دا جاوید اقبال دی هلکه تا سره په آفس کې د جینیس کینډل لاغې ښځه را بد شرم هم څه پکار وي که نه کښېناسته وي نه وایي دا ما سره دغه شوی دی ښځه زه اوس دا خو د سپریم کورټ ستا برادر ججز ووې چې یاره لږ شرم کرو او ریټایرډ حیا جج خو زه بس دغه لکه کرو او ریټایرډ جج یې 70 سال عمر دی لاړ شه لږ عزت سره خو هم که نه یار یو مسټ گو ټو یور ګریو اوس لکه چونکې دونه غټه سطح پورې خو په خبر راله حسن صاحب اوس نه ګڼې چې نه اوس دغه وایي ګوره پی ټي آی په خپله هم وایي چېرې لکه احتساب دا سیس چې کم دی نه دی کې بدلون پکار دی پی ایم ایل این هم وایي پیپلز پارټي هم وایي نو لکه اوس تاسو ته چې ته کنکلوژن ته لاړ شي ما ته نه ښکاري ځکه چې د دوی ترمنځ دومره اختلافات دي دا خو وجه ده که نه او دا اختلافات هم پیدا کړي شوي دي لکه بلاول صاحب روزانه راځي او پریس کانفرنس کوي هغه پریس کانفرنس کې صحیح همدغه عمران یې پر ټارګېټ کړي ما یو ورځ ما نه اورېده چې ده ویلي چېرې د دا ملک چا تباه کړ نیب خو چې نیب خو چې کوم ده خو راشي یو قانون راوړه که نه کښېنې که نه ته چې دلته کې کې په پریس کانفرنس باندې قانون کې تبدیلي نه راځي خو په پارلیمنټ کې ناست دی دا تقریر ته هلته کې وکړه هغوی ته وایي راشه یو ګوره یو دوی ټول یو بل سره ډېر ښه تعلقات دي ګورې دا ته وایم دا نه ده دا بار چې دا دغه دوی ټول یو بل سره دننه چې ناست دي دغه پردې په شا ټیک ټاک دوی شیزونه چلیږي نو هلته کې پکار دی چې د ولادي چې داسې مسله راشي او بیا چې کینی هغه قانون هم پاس شي خو صرف دا دی چې لږ مینت غواړي نو زه ته دا یم چې یاره لږه دا خو د ټولو نه غټه بدقسمتي دی ملک ته چې داسې لو مورل خلک چې کوم دی هغه های دغه باندې دي چې هغه لکه که هر څومره ته دغه کې خو چې څوک مثالونه بیا ډېر میلاویږي بیا چې کوم دی دا ډېره مننه حسن صاحب ټایم را سره ختم شو پروګرام کتونکو دا زموږ د دې هفتې خپرونه تاسو نه به اجازت غواړو د الله په امان